یو کس په جیل کې ګیر وي نو د هغه د راخلاصېدلو دپاره کومه یوه وظیفه پکار ده چې د هغې په برکت سره دی د جیل نه راخلاص شي. یوه دویمه دا ده چې بعضې ماشوم بې انتها زیل کوي جاړي، اکثر د شپې په خوب کې بیدار شي او بیا جړه واخلي، زیل هغه جړه چې کومه ده هغې نه ختمیږي. نو داسې ماشوم د زیل د ختمولو دپاره کومه داسې وظیفه پکار ده چې د هغې په برکت سره د زیل ختم شي. او درېیمه دا ده چې یو کس نه څه څیز ورک شي یا یو انسان ورک شوي، نو د دغه ورک شوي څیز د پیدا کولو دپاره یا د دغه ورک شوي انسان د پیدا کولو دپاره کومه یو وظیفه یا کوم عمل پکار دی چې د هغې په برکت سره هغه را پیدا شي. دا ضروري وظایف را سره وپېژنئ. ګوره جي اول خو په دې خبره ځان پوهه کوئ چې زما کار اکثر د مسایلو سره زه وظایفو له ډېره توجه نه ورکوم، ځکه د دې نه دا سوشل میډیا ډکه ده، هر سړی نن سبا فیسبوک ته راوتی او د دې دپاره دا وظیفه او د دې دپاره دا وظیفه ده، نو زما دې طرف ته ډېره توجه نه. زما کار اکثر د مسایلو سره او په مسایلو کې په سوالاتو جواباتو کې په هغې کې اکثر ډېر مصروف یم. خو چې کوم ملګري اکثر ډېر زیات تنګول رواخلي او بار بار د بعضې وظایفو ملګري تپوس وکړي، نو بیا مجبور شمه دې ته چې په هغې باندې زه یو کلیپ وکم. نو ګوره جي اول د دې دپاره وظیفه چې یو کس په جیل کې ګیر دی او ته دا وی چې دا د جیل نه رها شي او راخلاص شي، د دې دپاره الله اسباب برابر کړي. نو د دې دپاره علماو یو وظیفه ښودلې ده، هغه به لاړ شي جي سورت دخان ته، 15مه سپاره کې سورت دخان دی، د هغې 12 نمبر آیت ته به لاړ شي، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. دې آیت ته به لاړ شي. دا آیت به د مازیګر نه پس یا د ماښام نه پس 1,15,000 پیرې یو کس یې نشي ویلی، خو چې ګڼ کسان کینې او دا آیات 1,25,000 پیرې ووایي او بیا د هغې نه پس پې دعا وکړي، نو انشاءالله د دغه کس د رهایۍ اسباب به الله جل شانه برابر کړي. دا خو د دې دپاره وظیفه شوله. دویمه د ماشوم د زیل دپاره وظیفه وه، نو موږ ته به استاذ محترم چې کله ډاکټر شیر علي شاه صاحب د دارالعلوم حقانی هغه سینیر شیخ الحدیث چې اوس وفات شوی دی، الله دې قبر د نور نه ډک کړي، هغه چې به کله ترجمه کې په تفسیر کې سورت کهف کې دې آیت ته ورسېدو، فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. دا آیت کریمه د سورت کهف 11 نمبر آیت دی. نو هغه به ویل کوم ماشوم چې ډېر جاړي که نه یا د شپې په خوب کې راویښ شي او جړا کوي، نو هغه ته په غوږ کې دا آیت 11 پیرې 7 پیرې یا 21 پیرې دا ورته ووایه. صحیح شوله که نه؟ مخکې وروسته ترې 2 کرته درود شریف ووایه او بیا دا آیت کریمه چې کوم دی دا ورته په غوږ کې شوف که په دیخي غوږ کې، نو انشاءالله د دا جړا به څه کېږي، دا به ختمیږي. یا داسې یو ماشوم زیل کوي نو 3 ورځو پورې په دې آیت باندې دم که. صحیح شوله؟ 21 پیرې یا 11 پیرې مخکې وروسته تی درود شریف 1 پیره 2 ووایه او په دې آیت کریمه سره د ده په ښي غوږ کې شوف که، نو انشاءالله د زیل به څه شي، دا به ختم شي. صحیح شوله؟ دا وظیفه دا هم ختمه شوه. درېیمه چې کومه دا ورک شوی څیز نو هغه د را پیدا کېدو دپاره کومه وظیفه پکار ده. نو ګوره په تنهایۍ کې به 2 رکعته صلات حاجت نفل وکړي، عام نفل دي، په تنهایۍ کې په ځان لوالي کې 2 رکعته صلات حاجت نفل به وکړي، د هغې نه پس به 7 پیرې درود شریف ووایي. صحیح شوله؟ او د دې نه پس 119 پیرې د سورت لقمان 14 نمبر آیت، یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل، د دې نه واله د آیت اخره پورې ان الله لطیف خبیر. دا آیت کریمه به 119 پیرې ووایي. د دې نه پس به 119 پیرې یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو دا به ووایي او بیا به 7 پیرې درود شریف او د هغې نه پس به څه وکړي جي، دعا به پرې وکړي د دغه ورک شوي څیز دپاره، د ورک شوي انسان دپاره. نو انشاءالله العزیز د دې د برکته به الله پاک څه کړي، دا به را پیدا کی. دا هغه وظایف دي چې دې باره کې ملګرو ډېر زیات تپوسونه کړو، تاسو ته په خپل هم پیدا واخلئ، نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې د هغوی مسلې په الله حل کړي، نو دا زموږ دپاره د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی